أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة البقرہ دویم سپارہ اتم رکو 190 نمبر آیات. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دا رمنی پون رسول اللہ جل شانہ احکامات بیان شروع کړي دي. نو دا نهم نمبر حکم الله جل شانہ دلته الله تعالی بیانای چې هغه د جهاد او د قتال حکم دی. د ابراهیم علیه السلام په ملت کې او د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا خبر را روانه او د پیغمبر اسلام نه مخ کې چې سلور میاشتې داسې وي چې باغی کې قتل او قتال جهاد دا حرام. سلور میاشتې داسې چې باغی کې هر قسم جنگ او قتل او قتال دا به چا نه کولو، دا به حرامو. هغه کې درې میاشتې پر لپسې دي، یو بل پسې او یو بدل ده، ذی قعده، ذی الحجه او محرم. دا پر لپسې درې میاشتې دي او یو د رجب میاشت ده. نو ذی قعده او ذی الحجه دا د اسلامی کال اخیری میاشت راځي او محرم اولنۍ. نو دا پر لپسې درې میاشتې دا شو او یو رجب شو. نو دیتا اشهر حرم ویل کېږي، یعنی د حرمت والا میاشتې، عزت والا میاشتې، او دا به د امن میاشتې ګڼل کېدي. په دې کې به تمام عربو او د هغې ملکونو کې به دا جنگ بندي به وه، جنگ به ودرېدو، کروان به ختم به شو او تمام خلکو به د دې خیال ساتلو، ان تر دې چې کافرانو مشرکانو به هم د دې عزت کولو. بس چې دا میاشتې به شروع شوي، دی به خپله وسله کېښه او توره به چا فرض که ګرځوله، نو کاش کې به یې دننه ګرځوله، بهر به یې نه دغه کوله. اکثر اسلحه به بس دا ځان ناخوا کا، او چې که مخامخ به خپل دشمن هم وله ورغو، هغه ته به یې څه نه ویل، هغه ته به یې څه نه ویل. د دې میاشتو به دومره قدر او عزت کولو. د دې ته اشهر حرم دا ویلی کېدو. اوس د دې وجې نه پیغمبر اسلام چې کله راغو نو دا حکم برقرار پاتې شو د دغه څلور میاشتو د عزت او د حرمت. نو پیغمبر اسلام د دې وجې نه چې چونکې دا څلور میاشتې د جنگ بندۍ دي، په دې کې هیڅ قسمه جهاد او جنگ دا نشته دی. نو پیغمبر اسلام کله چې دا میاشت شروع شو ذی قعده اولنۍ، نو پیغمبر اسلام د عمرې اراده وکړه. ځکه عمره پیغمبر اسلام چې ادا کوله نو اعلان یې وکړو، نو صحابه کرام تیار شو. صحابه کرام تیار شو، تقریبا 1400 صحابه کرام تیار شو، ډیر پګړ تعداد باندې اوس عمرې روانو. پیغمبر اسلام اراده د عمرې وا د حمله وغیرہ نه وا. پیغمبر اسلام چې حدیبی مقام ته ورسېدو، دا د مکې نه لږ بهر غوندې کې ځای دی، نیمه حصې په حدود حرم وغیرہ کې راځي. نو کافرانو ته پته لګي، د هغې ذهن کې دا خبره راغله چې دی جوړې په موږ باندې حمله کوي. ځکه چې دومره ګڼ تعداد کې عمرې له څوک نه راځي، نو دومره 1400 کسان دی را روان دي. نو د هغې ذهن کې دا خبره راغله دی جوړې په موږ باندې حمله کوي. او دغه ټیم د مکې مکرمې حکومت او اقتدار قبضه دا د کافرانو په لاس کې وه، دا غي زیر تسلط وا. بس مسلمانانو ته صرف دومره اجازه تو حج او عمرې لبراتلی شو، بیا به نه ساري دو لبا. نو حدیبی مقام ته چور سیره بس دی ورته مخه تو درې دو.
او دې ورته موږ تاسو دې ځل نه پریږدو، بس تاسو باندې کوي عمره باندې کوي. ان تر دې واقع ډېر اوږده ده. د حدیبیې د مقام کې بیا د ډېرو خبرو اترو نه وروستو د پیغمبر اسلام نساء او صحابه کرامو د کافرانو سره یو راضینامه وشوه، یو صلح وشوه، هغې ته صلح وایي، صلح حدیبیه. د هغې خاص شرایط او هغې کې شرطونه داسې وو چې ډېر سخت وو. مسلمانانو په هغه ټیم کې ډېر زیات یو قسم جذباتیان شو چې مونږ په حق باندې مو او بیا به مونږ ته دی دا سخت خبرې منو. لکه یو خبره ورکې دا وه که مسلمانانو کې یو کس اسی مونږ طرف ته راغو نو مونږ به هغه واپس نه پرېږدو، او که زمونږ یو کس مسلمان هم شي او تاسو له درشي نو تاسو به د دې خبرې پابند دی چې مونږ ته به واپس را رسوئ. او دې کال به تاسو عمرې اجازه درته نه ملاویږي، ټول به واپس ځئ. آینده کال به راځئ بغیر اسلحې به راځئ او صرف 3 ورځو له به راځئ، د 3 ورځو نه زیات اجازت به نه وي. پیغمبر اسلام ته چونکې الله جل شانو مخامخ نور روان وخت ورته خولو چې دې کې زموږ لپاره فایده ده. پیغمبر اسلام ویل بس مونږ ته تسلیم ده، مونږ دا منو. اگر چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر جذباتي شو او هغه زما په زړه کې یو قسم شک راو جوړ زموږ دا دین بر حق نه دی چې مونږ دې تدم نخکته شو وګم ورته خکته قدم نه. بهرحال پیغمبر اسلام ورسره صلح کا صلح حدیبیه یو قسم مکپه صحابه کرامو ته ملو شو، جنگ بندي اعلان شو، نو بیا تلې راتلې شو، جنگونه ختم شو، نو مسلمانانو ته هر ملک ته تګ راتګ دا نور زینو ته اجازه ملو شو او دعوت خورولو مقور ته ملو شو. د پیغمبر اسلام سره دا صلح او شو دا شرط باندې چې تاسو به دې کال واپس ځئ، عمره به نه کوئ، دې ځای نه به واپس کېږئ، آینده کال به راځئ، خو صرف 3 ورځو اجازت به تاسو لپاره. پیغمبر اسلام دا خبره ومنله. اوس صحابه کرامو ټیک دا شرط ارسی ومنل، خو لیکن د صحابه کرامو زړه کې دا یاره وه چې دا خو کافران خلق دي، د دې څه پته لګي مونږ سره خدا اوس راضینامه وکړه چې آینده کال به تاسو ته اجازت یې راځئ به 3 ورځې به دلته عمره تاسو کوئ وځئ به. خو کېدی شي مونږ را روان کال بیا په دې میاشت کې راشو د دې اشهر حرم کې او دی راته لار ونیسي او چې لار راته ونیسي نو مونږ له بیا غوسه راځي نو واپس کېدی خو به نه شو، ځکه چې واپس کېدل به نامناسب وي چې یو کالم د دې د وجې نه انتظار به کړی وي او که دلته ورسره جنګ ورسره کوو نو میاشم د حرمت ته پای کې جنګ هم جایز نه دی، صحیح نه دی. بل زیم حدود حرم دی، په حدود حرم کې به جنګ څنګه کوو؟ دا خو بیا مونږ ګناهګاریږو. الله جل شانو دا آیاتونه نازل کو وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اور پسې دا وړاندې آیاتونه چې تاسو به جنگ کوئ او جهاد وکوئ صرف هغه کافرانو سره چې تاسو سره جنگيږي. وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، تاسو به صرف هغه خلکو سره جنگ کوئ کوم چې تاسو سره جنگ کوي. او کدی تاسو سره جنگ کوي په ذی قاعده کې په اشهر حرم کې نو تاسو ابتدا ما کوي چونکه تاسو ور سره صلح کړی دا، نو ابتدا کول د جنگ دا به یو قسم وعده ماتول بی، د وعده خلاف ورزي بی، دا ګناه ده، نو دا تاسو نه کوي. ولا تعتدو، د حد نه تجاوز تاسو نه کوي. خو لیکن کدی در سره جنگ کوي نو بیا خو مجبور ای، بیا خو بل لار نشته، د خپل ځان نه بچکول لپاره بس کوي، دا نه چې ځان ورته بس دا کوي او بس ځان په مړ کوي، نه دا اجازت نشته. اول تاسو باندې د حرمت د وجنه دغه میاشتو حرمت لازم دی، پدې کې به جنگ نه کوي، او بل دای سره تاسو صلح کړی دا، وعده کړی دا، نو تاسو به ابتدا د جنگ نه کوي، ورنه تاسو به بیا سو وعده ماتون کې خلق شي او کدی در سره کوي نو بیا پروا نه کوي. بس بیا درته الله جل شانو فرمایي چې زما طرف نه اجازت ته تاسو مر سره جنگ کوي، تاسو مر سره جنگ کوي، په تاسو باندې وسګونه نیو. صحابه کرام او دغه ګمان کوم دای سره فرض ک جنگ کو آینده کال دی زموږ لار نسی، مونږ به ګناګاریږو. دغه الله جل شانو یو قسم اجازت ولا ورکو چې ګناګاری تاسو به نه ګناګاریږئ، دای در سره جنگ کوي، با خلکو سره خامخا جنگ کوي. وقاتلوا او جنگ کوي فی سبیل الله، اذا الله پلار کې الذين خلقوا سره یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره، ولا تعتدوا او زیاته مکوي، یعنی ابتدا دا جنگ تاسو مکوي په دغه حالاتو کې. قاتلوا فی سبیل الله، جنگ او کوي د الله پلار کې. دی فی سبیل الله دی لفظ کی اشاره دی طرف ته چې جنگ مقصد بسوي،
د جنگ مقصد بسوي د جنگ مقصد به د الله رضا وي نو کله الله رضا وي نو دا به جهاد فی سبیل الله کې راځي او کله جنگ مقصد د جهاد د الله د رضا نه علاوه د الله د دین د اوچتوالي نه علاوه بل مقصد وي خپل قومیت مقصد ورکه زما قوم اوچت شي د قوم لپاره جنگ کې د نسب لپاره جنگ کې نو دا فی سبیل الله کې ناراضي د جهاد کنوم ولا سره بیا د جهاد ورکی خدا به جهاد فی سبیل الله نیوي چې کم جنگ د قومیت لپاره شي کم جنگ د نسب لپاره شي دا به جهاد فی سبیل الله کې ناراضي د کم کس جنگي او دا غنیت دا وی چې د الله دین اوچت شي او غالب شي د الله د رضا لپاره نو به جهاد فی سبیل الله وي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا الله جل شانه فرمایي چې تاسو بد زیاتې نه کوئ د دې یو مطلب دا دی چې چا سره تاسو معاهده شوي د جنگ بندۍ نو تاسو به ابتدا نه کوئ تاسو به وعده خلافی نه کوئ دا غي خیال وساتئ ابتدا به د جنگ تاسو نه کوئ دویم دا چې کم کافران تاسو سره جنگ نه کوي غي سره به جنگ نه کوي زکه کم کافران تاسو سره جنگ نه کوي غي سره جنگ کوي دا زیاتې دي ولا تعتدوا والله فرمایي چې تاسو به صرف هغه خلکو سره جنگ کوي جنگ کوي چې تاسو سره جنگيږي که تاسو سره جنگ نه کوي هغه خپل مذهب باندې عمل کوي ته خپل مذهب باندې عمل کوي او تا د خپل مذهب باندې عمل کول نه منې کوي دای سره به جنگ نه کوي لہذا الله جل شانو د جهاد فی سبیل الله په ټیم کې سو د عدل او د انصاف او د مساوات درس ورکړي چې په هغه ټیم کې تاسو زیاتې نه کوي نو لہذا دی آیت نه معلومه شو چې کوم خلق مسلمان سره نه جنگيږي په جنگ کې سناخلي نو داغه د قتل کور د وجلو هم اجازه نشته نو د کافرانو زنانا ایبه نه وجني داغه ماشومان هغه نه وجني د جهاد په ټیم کې هم داغه بوډاګان چې جنگ کې سناخلي هغه نه وجني داغه چې کوم مذهبي مشران دي پیشوایان دي داغه د مذهب مشران دي خپل عبادت کې مشغول دي په جهاد د مسلمانانو خلاف نه جنگيږي ایبم نه وجني معذور خلق داغه بیماران خلق ایبه نه وجني داسې زنانا داسې بوډا داسې ماشوم چې فرض کو هغه د دې کمانډ کوي جنگ بخپل نه کوي خو لیکن مشورې ولا ور کوي درې مشر دې بوډا دې فارغ شوه دې خو جنگ وغیرہ نشي کوله بخپل لیکن طریقه ورته کوي څنګه چې جیو کې کم کسان کم ریټایر فوجیان هغه ناس دي لپاره چې په وخت ضرورت هغه مشورې ور کوي هغه چل ورته کوي نو دک کافر کدک زنانوي کدک بیا بوډاوي کدک ماشوم وي کمازور وي نو دیم پدې کراو دې کې چونکه خپل ذهن استعمالي د مسلمان خلاف نو دیم بیا د سره جهاد کولې شو دیم مدلې کی قتل کیږي ورنه عام حالاتو کې کم کافران چې په جنگ کې حصہ نه اخلي نو داغي د وجل حکم دا نه دې ور کړی شریعت بل پیغمبر اسلام هم بخاری شریف کې او مسلم شریف کې روایت موجود دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای چې کله پیغمبر اسلام مجاهدین د جهاد لپاره لېګل پیغمبر اسلام ورته هدایت ورکول دا هدایت ورکول په عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر اسلام او فرمایل نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قتل النساء والصبيان وای مونږ من کړیو د زنانو د وجلونه او د ماشومانو د وجلونه امداس ابو داود شریف کې روایت ته حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر اسلام مجاهدین جهاد لپاره لېګل پیغمبر اسلام هم دک ویل چې د الله نوم واخلي او جهاد لوزي د الله جل شانو د دین د اوچتوالي لپاره سر بلندۍ لپاره کوشش او جدوجہد شروع کړي خو لیکن کم خلق د استادو خلاف جنگ نه کوي نو هغه به تاسو نه وجني زنانه به نه وجني بیماران به نه وجني بوډاګان ماشومان دا به تاسو نه وجني بل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یوزل یزید ابن ابي سفیان دی لګلو شام ته او کمان کولو جهاد لپاره لګلو هغه ورته تاکیدی حکم ورکو چې دا اغازي کمزوري خلک بوډاګان زنانا ماشومان دا بنه قتلوي چې کم داغي مزدور کار خلک د خپل مزدوري کوي خپل کار کوي تو سره تعارض نه کوي تو تسنوي استاد خلاف نه جنگيږي ایت به تو سنوي دا د اسلام د عدل او د انصاف یو قسم دا یو قسم نه خاطر پدې کې پدې آیات کې هم په نور آیاتونو کې او حدیثونو کې هم چې د جنگ په موقع کې د زیاتی اجازت چاله نه ورکړي
د جنگ په موقع کې هم چاله د زیاتی اجازت نه ورکي. ور ولا تعتدوا کدام راځي چې مسلب د کافرانو نه کوي، لکه کافرم او وجلو اغلب لاسونه به نه پرې کوي، خپې به نه پرې کوي، سوځوي به بیان سترګې به نو باسي، دا په ظلم کې راځي. ولا تعتدوا د نفس وجلو اجازت ورکې راغو، خو لیکن د مسلی اجازت د کافر نشته، د مسلی اجازت د کافر نشته چې بیا ته مړ کې اور راکاږي، دا اجازت شریعت نه دی ورکړي. ولا تعتدوا ځکه چې تور سره دا عمل کې نو دا د زړه د یقول لپاره کې نو مقصد د الله رضا نشو، بس الله جل شانو کوم حکم درته کوم انداز سره کړی دا انداز سره وکړه. کله چې د زړه دغه ورکه شامل شو د الله رضا ختم شو، د الله رضا ختم شو دا بسوي د حد نزیاتواله وی. ولا تعتدوا نو زیاته مکوي تاسو. نو دا اسلام کې چې سمنا عدل له سمنا مساوات ته او سمنا برابر والے سمنا انصاف ته ورکدا په یو مذهب کې نشتا. نن دا کافر خلق راځي او مسلمان ته عدل مساوات تعلیم ورکي، د انسانیت د حقوق انسان د حقوق لپاره لګیا دي چغي وي، اسه بنامه چغي وي. ولې په عراق کې انسانان نه دي، د عراق کې چوجل کېږي خپل وای چې دا موږ د خپل مفاد لپاره وجل دي، څوک دې دا بوس کوي. افغانستان کې انسانان نه دي، شام کې انسانان نه دي، لیکن دای مونږ تر انسانیت درس راکې. انسانیت درس دار پیغمبر اسلام صلی الله علیه وکاله وړاندې ورکړی دی، صلی الله علیه وکاله وړاندې پیغمبر اسلام دا تعلیم ورکړی دی. ان الله لا يحب المعتدين، او الله جل شانه فرمای چې زه د حد نه زیاتې کوونکې دا نه خوښوم. نو الله جل شانه د هر چیز لپاره حد مقرر کړی دی، دې لپاره الله جل شانه دا حد دا مقرر کو. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، او قتل کوي دوی. اوس د قتل الله جل شانو د قتال دو طریقې ذکر کوي، یو دا چې تاسو دوی قتل کوي، او دویم دا چې سو اخراج دوی وباسي، خپل زینونه وباسي. مطلب دا وځي په طریقه کمزوري کوي، کا د قتل په ذریعہ باندې او کا د سو د خپل زینونه د وستو په طریقه باندې. من حيث اخرجوكم، ولی زکه چې دوی سټیم کې مسلمانان هم د خپل علاقې نه پیغمبر اسلام او صحابه کرام د مکه مکرمین خپل کله خپل وطن یو د اسلام د خاطر ایسه کو د خپل وطن خپل علاقې نه خپل ندابه دا د اک ظلم بس شو ما انداز سره بدل شي چې دای ظلم کړو مسلمانانو یو کیو دای به مسلمان په بدله کې سو دا غزين خپل کیږي. والفتنه اشد من القتل، اوس والفتنه اشد من القتل، چونکی په مکه مکرمه کې سمنا وخت پیغمبر اسلام تیر کړي صحابه کرام او دولس دیالس کاله پیغمبر اسلام په دک ټیم کې jihad نه دی کړي، د الله طرف نه jihad اجازت نو، بس مسلمانانو خپل عبادت کولو، خپل عبادت کې مشغولو او د jihad حکم نور راغلي، اجازت نور راغلي، اجازت نور راغلي. اوس پیغمبر اسلام وجه سوا چونکی افرادی قوت کمو، افرادی قوت کمو، اسلام چاته دا نه وای چې بس ورزه به تو ارسنګي نه، افرادی قوت سنا سره مقابله جوړ شي که 1-3 نسبت ولی نه وي سنا سره مقابله د جوړ شنو بیا ور سره کو. چونکی ابتدا کې لزولس کسانو نو لزدولس کسان بو ثابت کافرانو سره ټول ملک کافرانو سره بسنګ جنگ کوي، دا خدان وجلی نو شریعت دا نه دغه کوي. کله چې تعداد د سلک زیات شو پسونو تو رسیدو نو بیا کم از کم د زرو مقابله کولې شو، 313 تزک الله جل شانو بیا حکم کوي چې پسرو کسانو باندې ورشي. نو عام طور دا الله جل شانه چونکی قانون دار دنیا دار الاسباب جوړ کړی دا پیدا کړی دا، نو دی کې به اسباب اختیاري اسباب به پیدا کې نو هغه نو رسو بکار کې، ورنه الله داسم کولې شي چې یو مسلمان او ثابت کفر لپاره باندې الله جل شانه غلبه ورکی کولې شي بغیر د مسلمان الله جل شانه بخپل طاقت قدرت سره سو کافر ختمول شي، خو نه بیا امتحان پاتې نشو. دنیا دار الاسباب د الله تسګرانه ده، تو تاګر کو باندې الله جل شانه د خپل دین کار کړی دی، یو هوا ته الله حکم کی نو ثابت کفر په ختمول شي دا کول شي، خو بیا امتحان پاتې نشي. نو الله جل شانه د اسباب درجه کې فرمای وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. نو چونکی په مکه مکرمه کې د جهاد حکم نو کافر وجل د دې اجازه نور راغله، د کله دا حکم نازل شونه د صحابه کرام زړه کې داو چې کېدې شي بس اصل جنگ اجازه راغله، لیکن د وجل اجازه نه وي. والله جل شانو فرمایي چې نا وقتلوهم قتل کوي حيث ثقفتموهم کم زې چې تاسو بیا مو یغوي، واخرجوهم وباس یغوي من حيث دا غزینا اخرجوکم چې تاسو وستلیه. والفتنه اشد من القتل، زکه چې فتنه دا کفر چې دا د قتلول نه زیات سره سخت ده، ځکه چې
اس عام طور یو سړی وجل قتل کول دا سخت خبره ده، سخت خبره ده، خو چونکې دا سخت خبره ولی الله جایز کولی اجازت ورکو ځکه چې کله کله کافر خپل کفر صرف نه کوي بلکې مسلمانان د خپل عمل نه سکی، د خپل دین باندې د عمل کولو نه سکی، دا منې کوي. نو په دغه ټیم کې الله جل شانو د جهاد اجازت ورکړي دی چې کله داسې حد ته ورسي چې مسلمانان منې کوي د دین نه، په دا ټیم کې کافر سره جنگيږي، کافر سره بس جنگيږي. او یاد یو د کافرانو د یو اعتراض جوابو چې مسلمانانو باندې الله جل شانو دغه څلور میاشتو دا حرمت لازم کړو، نو دای بچل ول کولو دی کافرانو. فرض کا په دغه څلور میاشتو کې او میاشت کې بدای تر جنگ ضرورت راغو، ضرورت څه کې دای بچ کله وسبر شو به مسلمانانو، دای به بیا میاشت نه کتل چې دا د حرمت میاشت دای به بیا دا چل کولو دا د محرم میاشت په دې کې جنگ حرام دی. نو محرم بس کو دا به مونږ رستو کو سفر بر اوران دي کو دا سفر میاشوا په دې کې بدای سره جنگ کو او د محرم هغه باخواله دا خپل ځان ورکه دا رد بدل به کولو. نو کله چې مسلمانانو فرض کدی سره جنگ وکړو یو کس او جلې شو او بس لوی پروپاګاندا شروع کا دا ځان ته مسلمانانو دا څنګه مسلمانان دي سلور میاشت کو جنگ کول بندي او دای لکه کس ورکه وجلو کس ورکه وجلو. نو الله جواب کوي، الله جواب کوي چې د دې مسلمانانو دا یو قتل در تخکاری چې تاسو له یو کس وجلو درې عزت په میاشتو کې پدې کې جنگ بندو او تاسو چې ما سره کفر او شرک کوي مخلوق را ولای ما سره برابروي نو در تسنخ کاری اگر تنخ کاری دبل نری غوندې کې دغه در تخکاری نری غوندې کې دکې در تخکاری خپل غټ لرګي در تنخ کاری نو خپل ځان در تنخ کاری خپل کفر در تنخ کاری او د دې هغه د عزت په میاش کې هغه جنگ در تخکاری. الله فرمای والفتنه اشد من القتل، فتنه مراد دلته کفر او شرک ته، اعلان کوي کفر شرک د وجلو نه زیات غټ جرم دی. نو قتل خو در تخکاری دبل قتل در تخکاری او خپل کفر در تنخ کاری، نو مطلب دا کړي والفتنه اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. اوس چونکه الله فرمایل وقتلوهم قتل کیدی کم ځای چې تاسو دای بیا مومي ظاهر کې دا راځي چې هر ځای جوړې دی وجل جایز دي. الله ورکوي چې نه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، په عام حالاتو کې هم په مسجد حرام سره نږدې جنگونه نه کوي، دا ځای د امن دی، د عام حالاتو هم دا حکم دی. دغه سلور میاشت د حرمت ویو کني وي خو مسجد حرام حدود حرم کې بچا سره جنگ نه کوي. اجازت د یو صورت دار کدی در پسې التا درشي تاسو جنگ خو نه کوي مسجد حرام په خوا کې، ولیکن دای در پسې درشو حمله وکي نو دا نه چې ځان ورته وځغه کې او ځان په مړ کې نه بیا حتا یقاتلوکم فی چې دای در سره جنگ کوي نو تاسو ور سره بیا جنگ کوي. اخو بل بیا لار نشته بیا بل خلاص دغه نشته. نو عام حالاتو کې مسجد حرام سره دنه نږدې و تاسو په دغه حدود حرم کې با قتل او قتال نه کوي. نو وقتلوهم حيث ثقفتموهم کې جکم د عموم اغا ذهن تخیل لاغلو اغا الله جل شانو صفا کو چې نه دای په مسجد حرام سره نږدې ابتدا و تاسو په غلطه نه کوي، کدی تاسو مجبور کوي او دای در سره جنگ کوي بیا خو خپل ځان دفاع کوي، دفاعي jihad د غلطم جایز دی. فین قاتلوکم فقتلوهم، پس کچری غوی جنگ کوي تاسو سره فقتلوهم پس وجنه غوی، کذالک جزاء الکافرین، هم دغه شان سزا ده د کافرانو. وقاتلوا او جنگ کوي فی سبیل الله د الله پلار کی الذين هغ خلق سرا یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سرا ولا تعتدوا او زیاته مکوي ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين نخو خوي زیاته کون کی. وقتلوهم او قتل کوي هغوی حيث ثقفتموهم کم زی چې بیا مومي هغوی تاسو. وګوره دا د الله جل شانو دا د دین اسلام یو قسم اعلی اخلاق تی اعلی تعلیم دے چې جنگ پټیم کې د زیاتی اجازت چاله نه ور کوي په عام حالاتو کې. ور کافرانو سره بزیاته نه کړي جنگ په حالت کې، نو مسلمان سره په عام حالت کې زیاتی اجازت به ور کی سوال نه پیدا کی. وقتلوهم قتل کیغوی حيث ثقفتموهم کم زی چې بیا مومي تاسو. واخرجوهم او اباس یغوی من حيث اخرجوکم کم زی نه چې وستلی تاسو. والفتنه او فتنه د کفر اشد من القتل زیاده سخت د قتلنا. ولا تقاتلوهم او جنگ مکو یغوی سرا عند المسجد الحرام د مسجد حرام په خوا کې حتا یقاتلوکم فی تردی چې غوی جنگ او کی تاسو سره په
پاغزه کې فإن قاتلوکم پس کجر یغوی جنگ او کی تاسو سرا فقتلوهم نوجنی هغوی کذالک هم دغشان جزاء الکافرین سزا د کافرانو فإن انتهوا پس کجر یغوی منشل اوس د الله جل شانو دغه تګورا الله جل شانو فرمای دای سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگ کوي او کدی توبه وکي توبه وباسي د کفر او شرک نه سش منشي رکو شي نو بس زیم درې توبه قبلوم زی ګناه معاف کوم کفر او شرک غټه ګناه ورته ز معاف کوم تو زما بندګانی تاسو مرته معافي کوي تاسو مر سره بیا جنگ مکوي نو دانه چې عام حالاتو کې ازي به مسلمان د کافر سره جنگ کوي نه دا کلم اجازه شریعت نه ور کړي بلکې کفر چې کله داسې حد تورسي چې آسش بیا زیاتیږي عام حالاتو کې د کافر د کفر مثال بس د عامي بیماری دی نو عام بیماری کې سړی ځان نه لاس په نه کټ کوي خو چې کله بیماری خطرناک حد تورسي او دا نور بدن ته خوريږي لکه کینسر د انسان یو بدن یو حصہ باندې کینسر دغه شي نو کله د نور بدن د حفاظت لپاره غاندام سړی ځان نه کټ کی عام حالاتو کې د کټکول دغه نوی ضرورت نوی په دغه سخت حالاتو کې کله چې کینسر شي او بیماری نور بدن ته خوريږي نو نور بدن ټول بدن په خرابيږي نو دغه اندام بکټ کې دا بیا دغه اندام کټکول عمدک ته د انسان خیر دی نو کله چې کافر دی حد تورسي چې د ځان نه بیماری جوړه کې د کینسر غوندې کې او د نور طرف ته خوريږي خپل کفر خو صرف نه په کفریت دغه باندې عمل کول نه دي بلکې د لګیا شي مسلمانان هم د خپل اسلام نسکه منی کوي د مسلمانانو ملک تراخور شي لکه د کینسر غوندې کې نن سبا چې څنګه مشاهده ده عراق ته بیا عراق نه افغانستان ته بیا شام ته بیا بلخوا مسلمانان نه بیداریږي بس کله یو باندې د یو لمبر دی کله بل لمبر دی یو د یو تماشا کو بل تماشا کو نو دا خوريږي لکه د کینسر نو کدک کټیم کې دا کافر لاس اوننی سي د سره جهاد اونکی په یوځه کې او هر مسلمان دک کوي نو دی بخوريږي او دک مشاهده د خوريږي هر ځای کې د دنیا هر یو ملک د خپل مشروطي کوي خپل دغه کوي خپل ګناه ورته نخکاری خپل قتل قتال ورته نخکاری بي ګناه خلک وجنه نخکاری نو مسلمان یو دغه ورته نخکاری نو مسلمان یو د مسلمان چې خپل کور ته ورپسې دی راغلی دی خپل ملک ته راغلی دی دلته وجني او د داغي ته پوس کوي د سره دفاعي جهاد کوي نو ورته نخکاری او ته دهشتګردي ښکاری او خپل دغه ورته نخکاری خپل دې چې لګاره قتل قتال کې هغه ته اصلاح وي او 48 ملکونه رايوځي شي نو الله جل شانو دک ټیم کې چې کم ټیم کې دا کفر موزي شي دنه کینسر جوړ شي او خوريږي نو الله جل شانو فرمایي چې دې اوج نه دې قتل کوي دې ختم کوي که ختم هم نکو الفتنه دو شد من القتل دا فتنه د کفر چې کله په خوريدو شي نو بیا ګوره د قتل نه زیاته ده د قتل نسره دا زیاته ده نو الله فرمای چې دای که عام حالات وي کدی د کفر د خپل موزي کفر نه منی شي چاله تکلیف نه ور کوي بس بیا ور سره تاسو هم جهاد مکوئ پرېږدئ ور سره او کنه تاسو به کلار نه پرېږدئ بیا ور سره خامخاو کوي فإن انتهوا پس کچر یغوی منشل فإن الله نبیشک الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی چې الله بخون کې مهربان دی بخیه کفر شرک ورته معاف کوي دی توبه وکړه او تاسو یې معاف کوي وقاتلوهم او جنگ کوي هغوی سره حتا تر دی لا تکون فتنه چې باقی پاتې نشي فتنه ويكون الدين لله او قائم شي دین د الله د پاره فإن انتهوا پس کچر یغوی منشل فلا عدوان نو نشتره سختی الا على الظالمين مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام اوس وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه نو کافرانو سره د جهاد او د جنگ ولې داغي حکم د حکمت الله جل شانو ذکر کو چې زکه حتى لا تكون فتنه دا فتنه د کفر دا او دا اوس موزیګي نور طرف ترسي نور خلق د اسلام نو باسي او مسلمانان تنګي نو دای سره جهاد شروع کوي تر دې پورې چې دای کمزوري شي مسلمان په دای باندې غالب شي غلبه عمومي نو بس بیا سره جهاد مکوي نو د مسلمان غالب کېدو پورې دای سره جهاد کوي ويكون الدين لله تر دې پورې چې دین غالب شي د الله جل شانه په تمام مذهبونو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
اوس الله جل شانه ادب د جهاد ذکر کوي، وخت د جهاد ذکر کوي چې دا سلور میاشتې منها 4 حرم تقریبا لسمه سپاره کې راځي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، بشکا شمار د میاشتو د الله په نسبانه او 12 میاشتې او په دې کې سلور میاشتې د حرمت دي، نو په دې کې بتاسو اقدام د جهاد نه کوي، تاسو وړاندېواله نه کوي. کدی در سره په دې کې اقدام کوي او جنگ در سره کوي، نو تاسو ور سره بیا جنگ وکړي. اشهر الحرام بالشهر الحرام، میاشت حرامه بالشهر الحرام بدله د میاشت حرامه کې ده. والحرمات قصاص، او ټول حرمتونه بدلی والدي، یعنی دای په تاسو باندې فرض کم ظلم کوي، څنګه ظلم در باندې کوي، تاسو ور سره غو ظلم او زیاتې تاسو مو کوي، یعنی دای تاسو د خپل مذهب نو باسي او نم پریک دی پکلارا، تاسو ور سره جهاد کوي. اوس الله جل شانو عام د قصاص قانون ذکر کوي چې قصاص بسنګ اخلي سړی، فمن اعتدى علیکم پچا باندې چې زیاتې وشي فاعتدوا علیه، نو دې دم زیاتې وکي که بدل اخلي، نو څنګه باخلی فاعتدوا علیه دې دم زیاتې وکي بمثل ما پشان د هغه زیاتې اعتدى علیکم چې په د باندې شوی وي. نو که څوک فرض خپل بدل اخلي، نو شریعت اجازه ورکړي بدل واخلا، خو بدل بسنګ اخلي، بدل به مکه سے اخلي چې څنګه هغه تاسو کړی دانا چې تی په یو کس باندې وهل لس کسان ورپسې بوزي، دا زیاتې دي، دا زیاتې دي. دانا چې هغه فرض کتاله یو گزار درکړي دو گزار ورکې، دا زیاتې دي. دا هغه یو کس وجلې دي ته دو کسان وجنه، دا زیاتې دي. نو دا څه باندې کې نو شریعت ګوره بدل اجازه ته دای ورکو خصو کې ور سره ولګولو چې زیاتې باندې کې سمنه زیاتې تاسو سره کړي دي او مکه هم زیاتې ور سره کو ما اومنا ظلم او ما هم زیاتې ور سره کو هغه نه زیات به ور سره لکه بدل کاخلینو برابر والی په بنیاد سره. واتقوا الله، او یریږي د الله نه، یعنی په بدل اغستو کې زیاتې مکوي. الشهر الحرام، میاشت حرامه بالشهر الحرام فبدل د میاشت حرام کې دا. والحرمات، او ټول حرمتنا قصاص بدلی والدی. فمن اعتدى علیکم، بیا سوک چې زیاتیو کی علیکم پتا سو باندې، فاعتدوا تاسو هم زیاتیو کی علیه پاغ باندې، بمثل ما پشان د هغه زیاتی اعتدى علیکم چې کړي وی هغه زیاتی علیکم پتا سو باندې. واتقوا الله، او یریږي د الله نه، واعلموا او په شی ان الله چې بشک الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی. یعنی کم سړی چې په بدل اغستو کې ځان د زیاتی نه ساتي، د تقوادار شو، په بدل کې بس دی برابر والی کوي، دا اصل خپل بدل اخلي، دا متقی شو. او چې نه دی ورکه زیاتی کوي، نو سو دی بیا ظالم دی د الله پنځ. وانفقوا فی سبیل الله، اوس د جهاد الله جل شانه بل مسله ذکر کوي، چونکه جهاد لپاره د اسباب او د آلات ضرورت وي، د اسلحې ضرورت وي، دا سره خوراک ضرورت وي، یا سکسان غریبانان وي جهاد ته تیار شي غي اسلحه نه وي، الله جل شانه فرمایي دی لپاره د مال ضرورت برازي. نو تاسو څنګه چې جهاد کوي په خپل ځان سره په خپل جان سره، دا سه به جهاد بالمال هم کوي، جهاد بالمال هم کوي. یا سکسان مسلمانان لګیا دي جهاد کوي، خپل لګیا دي جهاد کوي، هغه سره کم فرض اسباب او آلات او داغي ضرورت راځي، د نور مسلمانانو د ذمہ داری د چاغي سره مالی تعاون کی، او بشر د دې چې صحیح جهاد کوونکی وي. نو انفقوا فی سبیل الله، او تاسو مال خرج کړئ د الله په لار کې، یعنی مالی مرسته مجاهدین وکړئ. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، او مغرزوي خپل ځانونه د خپل لاسونو سره هلاکت ته، یعنی په خپل ځان ما هلاکوي. د دې څه مطلب؟ یو مطلب ادارې مفسرین ذکر کړي دي چې تاسو jihad نه کوي، jihad هم پری خودو، نو دا کافران په تاسو سره راځي او تاسو به وجني، نو د خپل ځان هلاک کو. چې jihad نه کوي، تاسو jihad پرېږدئ، ایو په تاسو باندې خون واخلي، نو بس تاسو به تنګي، تاسو به هلاکي. نو دا په خپل لاس باندې سو اوس یو سړی دی او تاسو سره زیاتې کې دب دنو باسي وحیدی تور ته سنوي، نو پتا باندې خون واخلي، بس اخره کې خزيات وای، اخره کې دې مړ کی، دا په خپل ځان مړ کو چې تا ورته سنوي لغدر باندې سور شو. نو الله جل شانو فرمای دا څه باندې کوي، تاسو به jihad کوي، نو دا کافر به تاسو نه یریږي. وردا سری مچینی دینه مشومان یریږي، بلکې غټم تیریږي، نو ورنځي کیږي ولې لشد ورکی غدک لشت اوتا، نو بیا د مشومان ورته تار واچي او لوبي پکې موچي یو ماغه دا لشت ورکی د نو لاس ولا سوق نه وروړي ټک ولا ورکی، ځکه هغه خپل بدل اخلي، خپل ځان ته نه پرېږدي برن شي درته، او چې نه لشت ته وخت نو بیا به خلک لوبي کوي. نو تر سوچ مسلمان کې د jihad د لشوي jihad ورکی وی دا جذبه ورکی وی
کم کو جهاد نم کوي د جهاد هغه په خله باندې خو د جهاد نوم اغشتې شي کنه نوم اغشتې شنو دا کافر بدتن را نزدیکي او کنا دنه د جهاد د لشؤته نو دی د کافرانو په لاس کې یو کیلو نشي پیغمبر اسلام فرمای اخر زمانہ کې دا کافر او مسلمانانو داسې راځي لکه څنګه چې یو سړی درستخان ولګي او روټي اور سی پیخي د خوراک او خوراک ته دی او کی بیا بل مرګ ته راځه تو سخره ما خوراکو کو ست تخره د کافرانو دغه د غریب مسلمانانو یو ملک لګیا دی او په مسلمان باندې حمله کی دا غزه مدنیات ارس باندې قبضو کی دغو کی بیا بل کافر ته راځه پی نو ترسو چې مسلمان کې وګورئ ک کافر ملک ولی نه وي خو هغه کې خپل دفاع ورکې خپل دفاع مضبوطه وي خپل دفاع مضبوطه وي هر چاله جواب ورکړي چې څوک دته خبره کوي هغه باندې لوی ملک هم نشي ورتلې وړو کې ملک وي خو لیکن سترګي ورته روخ کې سپر پاور ورته نشي ویلې او که غټ ملک وي خو لیکن دغه لشد جهاد ته ودلی وي ای عمدک لګیا دي کافرانو عمدک کوشش کوي تقریبا 14-15 سال وړاندې دا ویلو کنه او کال ځان ته خو وای مونږ د مسلمانانو نام او نشان ختمو الله هغه په خپل ختم کو عمدک زور لګول او ننم عمدک هغه پالیسی ده مسلمان په خپل لاس کې واخلي او د مسلمانانو چې کم ذهن کې د جهاد جذبه پرتدات وباسي د سکول د نصاب نه هغه خبره خوا کوي چې مسلمان کې د غیرت جذبه پیدا کوي د ټیپو سلطان سبا کې توخ کو دا سي سلطان صلاح الدین ایوبی سبا کې توخ کو او سیور کې واچول نیلسن منډیله ور کې واچول وګوره د امن خبره د کولې جهاد میهاد دا خو سره خبره دي ای وای ثابت قران در کافر وای دا قران کې ډیره خشته خبره دي سړی مو وجنا دروغ مو ویا زنا مکوا غلا مکوا چا سره ظلم مکوا خېګړه کوا ای خو هم د کواړي ثابت قران در سره منو صرف د سورته توبه سي سوره توبه توبه سي انفال توبه سي او احزاب د آیاتونه توبه سي وای دا دهشتګر سورته دا توبه سي نو کافر زموستا پرنګ عام مسلمان نه جهاد د جذبه ور کې نیوي دای ته سنوي او ما غزه پورې بدای لګیدلی چې په کم زه په خلکو کې د جهاد جذبه وي چې کم د روډ نه سایت ته خلق دي او دای کې سناسد د دینی غیرت ورکه موجود دی دای پسې لګیدلی دي او ما غلشته جهاد وباسي خپل زین روباسي ټول کډی را دغه کې بیا ورکی سکولونه جوړ کی دغه جوړ کی دا نه چې تعلیم بچی دی خو جذبه د جهاد ته اخوا کی اورته او بد سس کار کی بس به عمدہ سی پریک دی په مسلمان کې تر سوچ دینی غیرت موجود وي لیکن جذبه د جهاد موجود وي جذبه د جهاد څه مطلب ګوره یو سړی دی هر زناور ته د خپل دفاع حق حاصل لې ته موچي دي د موچو غبین دغه کور ول ورانوا تا نه پریک دی تا پسې ګوره دغه کیږي ولی د خپل دفاع حق ورته دغه دی یو زناور دی ته اوس د مار سوړه کې لاس وردن نه کور او باسه اب خامخا ټک در کوي نو هر زناور ته هر چاته خپل دفاع حق حاصل لې خپل دفاع لپاره جنگ کول سو ورته جنگ وای او سو ورته دفاع وای او مسلمان به حیثیت مسلمان jihad شو jihad ورته وای نو هر چاته حق حاصل لې خو دنیا کې چاته حق حاصل نه دی خپل دفاع مسلمان ته نه دی حاصل دای دا هغه زین راشي په مسلمان ملک باندې حمله کوي او خپل دفاع لپاره आवाज هم نه کوي دا ظلم دی دا ظلم دی او دا هر عمل دی عمل وی ته چې چا سره زیاتې کوي هغه هم په بدله کې تاسو سره زیاتې کوي هغه هم خامخا پتا باندې بیا سر دغه کوي نو الله جل شانو فرمایي چې تاسو به jihad کوي په ځان سره هم او په مال سره به هم کوي jihad لپاره بزان تیاروي اسباب بدغه کوي ولا تلقوا بايديكم که jihad هم پری خو دنو دا بدا سوي چې خپل ځانم په خپل باندې هلاکت ته ورزولو ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا jihad به تاسو جاری ساتي ځکه پیغمبر اسلام فرمای الجهاد ماض الى يوم القيامه jihad به تر ورځ تر قیامت پورې سوي دا مسلمانانو کې بدا جاری وي مسلمانانو کې بدا جاری او ساری وي او یا بل مطلب دا دی چې یو سړی دی هغه ګناه کوي او د الله جل شانو د مغفرت او د رحمت سره نا امید دی د ګناه کوي او د توبه نو باسي په دی باندې د دی وجنه چې د خپل ګناه ډیر زیات اخکاری او دی ویره بس ما کې دې شمال الله ونه بخیر بس توبه سلو باسم دمنه ګناهونه میکړي دي بس اړو توبه وباسي نه او شل کاله می موز نه کړي شل کاله می روزي نه دي ولي اوس به الله جل شانو زما څنګه توبه قبلې د دې اړو توبه وباسي نه د الله د رحمت نه امید شي نتیجه
نتیجې څه شي د ګناهونو کې لګیاوي ان تر دې چې مړم شي په دغه حالت کې. نو دې د خپل لاس خپل ځان هلاکت کو ورزولو ورنه د دې وجنه توبه نو باسي هلکه خلک به چوس دې نیک شو اوس مونږ شروع کو د دې وجنه چې په خپل لاس کې توبه ده په خپل لاس کې د خپل ژوند لري په خپل لاس کې د مغفرت او رحمت دا فیصله ده چې دې توبه وباسي الله به مغفرت نصیب کی او دې نو باسي ولا تلقوا بيديكم الى التهلكه. د خپل ځان په خپل هلاک کو الله خو نه دې هلاک کړي چې د توبه وکړي الله په خپل رحم او کرم به پکړو دې به معاف کړو. نو دا مطلب دی او یا مطلب عمدک کړي دا چې مخ بیان شو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمای وای چې کله حالات سختو نو موږ جهاد لتلو جهاد بم کولو وای بیا چې مسلمانان وای مضبوط شو او مسلمانان ډیر شو او کاروبارونه موږ خپل شروع کو نو بیا موږ وای غم غرض نه کولو وای موږ چې بس خپل کار کو خپل دکان بګو خپل پټې دا جهاد میهاد بس ختم شو دا د یو وخت لپاره حکم وای الله جل شانو دا آیات زمون بارک وای نازل کو چې نه دا څه باندې کوي جهاد باندې پرېږدي. نو بیا چې کله دا آیات نازل شو نو بس وای ما وای جهاد شروع کو وای جهاد کې مخامه خیسا غشتا ان تر دې چې دا واحد صحابي دی چې دې بیا ګرځیدو د بوډاوالی په عمر کې د جهاد کولو قسطنطنیه یو علاقه ده الته د دغه شوی شهید شوی وفات شوی او الته قبر دی. نو دغه مطلب دی یا د ګناه دا مطلب دی واحسنوا او تاسو خسته عمل کوئ ان الله يحب المحسنين ځکه بهشکه الله جل شانو خسته عمل کوونکو سره محبت کوي. نو احسنوا مطلب دا دی چې خسته عمل کوي څه مطلب چې ز تاسو ته ګورم الله فرمای نو خسته عمل کوي. مثال دا سره اوس یو سړی مزدوران ناولی او کار کوي نیک ورته لګیا دی ګوري ناشته ورته دا مزدور د دې نیک په مخ کې خو کار کوي لګیا دی چې لکه دا نیک مو خوشاله شو سبا کې دی شي کم اس یا پیسې زیاته راګي یا کم اس کم خپل پیسې او په وخت باندې راکوي نیک برانه خوشاله نو سبا برابر باندې بیا کار کوي سبا بیا مزدوري لو کار لراوري. نو دکسي یو مسلمان چې نیک عمل کوي نو دې ذهن کې دار راولي چې الله جل شانو ماته ګوري الله زما مالک ته ماته ګوري زول عبادت کوم دا عبادت ولا خپ شوق سره په مين سره وکم خشته عمل وکم چې الله جل شانو خوشاله شي. نو ځکه د احسان تفسیر در جبرئیل علیہ السلام جبرئیل احادیث جبرئیل کې موجود دی احسان څه ته وای ان تعبد الله کانک ترى دا سي عبادت د الله کول چې گویا بنده دا ګمانو کې چې الله ما ویني چې انسان ځین کې دار شي الله ما ته ګور دی به خشته عمل کوي. او یا واحسنوا په معاملاتو کې د دې تفسیر پیغمبر اسلام بخپل کړي معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمای چې په معاملاتو کې احسان دار خشته عمل دار چې تکم سي ځان لپاره خوخه ا د نور مسلمانانو لپاره خوخه په خپل دي ځان لپاره دوکنه د خوخه بیکار سیس دینه دی خوخ چې څوک در باندې خرج کی تم پتا بیکار سیس مخر سوا تم چاله دوکه مور کوا تم چاته نقصان دا مر سوا. فمن اعتدى عليكم پسها کس چزاتیو کی پتا سبان دی فاعتدوا نتاسهم زیاتی کوي علیه پاغبان دی بمثل ما پشان ده زیاتی اعتدى چ زیاتی کړي علیکم پتا سبان دی واتقوا الله او یریږي د الله نا وعلموا او په شی ان الله چې بشک الله تعالی مع المتقین د پرهیزګارانو سره دی وانفقوا او خرج کوي فی سبیل الله پلار کې د الله تعالی ولا تلقوا او مغرزوی بی ایدیکم خپل زانونا الى التهلکا فخپل لاسونو سر حلاکت تا واحسنوا او خست عمل کوي ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنین من کوي خست عمل کوونکو سرا دعا کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بنور القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.